अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन द मौलाना वाजिद से په جامعه ابو هريره مدرسه کې نن یو ښایسته ښکلی بیان کړی دی. په هغه کې په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کړی چې په هغه کې هغې درې واقعګانې بیان کړلي دي چې هغه موږ تر اخره پورې وګورو په خپل ژوند کې، په قیمتي ژوند کې کار راوړو. دغه هم د او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم، ټول مسلمانان وروڼه او زنانا په پرده کې چې کوم ناست دي په شوق سره درود شریف ووایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه وكماله. معزز و محترم علماء کرام، طلباء عظام، دې علاقې په دین باندې مینو مسلمانان ورونو او په پرده کې ناست عزت معاف میندو د الله پاک فضل او کرم دی. الله پاک موږ او تاسو ته خوشحالي وښوده. د قرآن عظیم الشان د الله پاک د عظیم کلام ختمونه وشول. د بخاري شریف الحمدلله ختم شو. الله پاک دا ټول په خپل لوی دربار کې قبول او منظور کړي. عزتمندو، دې ټیم کې موږ او تاسو په یو مسجد په یو مدرسه کې ناست یو. مدرسه څه شی دی؟ دا استاد دی. مدرسه څه شی دی؟ طالب العلم دی. مدرسه څه شی دی؟ دا د قرآن پاک زده کړه او ښودنه او د هغې درس او تدریس دی. او عزتمندو، د دې د الله په نزد باندې دومره قدر دی که مدرسه نه وه او د قرآن پاک درس او تدریس نه نو بیا به د الله پاک نوم د دنیا نه ختم شي. بیا به دا ځمکه نه، بیا به دا اسمان نه، بیا به دا دریابونه او دا غرونه او دا سمندرونه او ځنګلونه نه، بلکې هغه ماحول به جوړ شي چې الله پاک هغې ته فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. بلکې اذا دکت الارض دکا دکا، بلکې اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت وبلکې اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. دا اسمان دا الله پاک د خپل شان لایقه مطابق دا لکه د پاڼې په شان دی راټول کی او یو ډډې ته به کی. دا ځمکه به دړې شي، دا اسمان به دا نور به بې نوره شي او دا به په دوزخ کې وغورځولی شي. دا ستوري به په هوا کې والوځي، په سمندرونو کې به اور ولګي، اوبه او اور به یو ځای شي. خلک وایي اوبه اور چا یو ځای کړي؟ الله پاک یو ځای کوي، څوک دې جدا کړی شي. په سمندرونو کې به اور ولګي او دا ټول غرونه به د مالوچ د پابندو په شان په دې هوا کې والوځي او دا هر څه به زیر او زبر شي. ولې د الله نوم په دنیا کې پاتې نه شو؟ ولې پاتې نه شو؟ زده کوونکي او ښودونکي په دنیا کې پاتې نه شول. د هغې ځای اډه مرکز څه؟ هغه مدرسه وه. مدرسه او طالب العلم او عالم دا د الله په نزد باندې د دې ټول کائنات او د دې نظام د چلېدو بنیاد دی. څومره الله ته ګران دي. د حضرت علی حیدر کرار مرد میدان شیر یزدان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے. د دوانو جہانو سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی یو طالب العلم چې د خپل کور نه راوځي او مدرسې ته رواني، ستا په نظر کې دا د پلانکي زوی دی او زما په نظر کې د پلانکي نوسی دی، خو الله پاک د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه فرمایلي دي او دا پیغام یې را رسولی او یا زنه فرشتې په جیلت کې د اعزاز په طور ستا او زما د بچي سره چې طالب العلم دی د قرآن زده کړې روان دی په
فضیلت کې سره بطور اعزاز روان دي. عزتمندو زما او ستا په نظر کې طالب العلم او عالم سره د پلان کې زوی دی د پلان کې رور دی دا الله کلی پیغمبر فرمایلی ترمذی شریف روایت ته ان الله وملائکته الله پاک او د الله پاک فرشتي واهل السماوات والارض د اسمانونو د زمکو ټول مخلوقات حتی حیتان فی البحر تر دې پورې چې د اسمانونو د زمکو د خلا د فضا د هوا دا ټول خصکه د اوبو د سمندر په یخ کې لامبوزن کبان او میان هم لیصلون دا ټول دعاګانې کوي او بخنه ولا غواړي خیر او برکت ولا غواړي چا د پاره علی معلم الناس الخير چې څوک خلقو ته د دین خبرې کوي د استادانو نه زکای مسلمانانو ته رسي د استادانو نه زکای مسلمانانو ته رسي دا یو انسان دی او دا ټول مخلوقات او دعاګانې کوي او دا الله پاک د کل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عظیم الشان صحابی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وینا دا وی زما صاحب نظر کې دا یو مولانا عامر صاحب دې چې روان دی یو سره دی خدا الله پاک د کل پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظیم الشان صحابی ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي دا نظر راتلون کې یو دی خو په حقیقت کې دا یو فرد مولانا عامر سے په خپل ذات کې یو عالم دی یو دنیا دا په زرګونو سړي روان دي په زرګونو زنانه روان دي په لکونو انسانان روان دي او فرشتي روان دي یو مولانا عامر سے نه دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل فرمایي ان معاذ بن جبل كان امه قانتا لله حنیفا مې شاګرد وسره هغه ویل دا خو قرآن آیت ته او د څه نه ده ان ابراهيم كان امه قانتا. ابن مسعود رضی الله عنه بیا وی ان معاذ بن جبل كان امه قانتا هغه شاګرد ته بیا وی حضرت دا خو د څه نه ده دا خو قرآن آیت ته ودسیږي ان ابراهيم كان امه هغه پدرین ضروري او بیا فرمایي هغه شاګرد ته پتر دشتا امت ستوي د امت تعریف سره د امت معنی سره او دیو فرمایي امت هغه انسان دی الذي يعلم الناس الخير چې خلکو ته د خیر خبرې کوي د نیکی خبرې کوي او د ګناهونو خبرې د هغې نه د منې کولو لپاره کوي د نیکی خبرې په هغې باندې د اچولو لپاره کوي دا یو مولانا عامر صاحب دی خدا په خپل ذات کی یو دنیا دا یو عالم دے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اقبال مرحوم ویلو یو انسان بھئی وہ قومون پاوی باندی جوڑی گی تاکہ یو عجیبہ مثال بدرتا دا پاکستان پہ اعتبار سرا اوے دا محترم حضرت حاجی عبدالوہاب سے رحمہ اللہ شیخ اور مرشد شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ دا 1957-58 خبر دا دا پاکستان دا جوڑی دو لس کال شروع رائیون مرکز تراغے مولانا عبدالرحمن سے رحمہ اللہ استاد محترم اوی دا واقع بیانا والا وی مولانا ظاہر شاہ سے رحمت اللہ علیہ وی چک رائیون مرکز تراغے او مرکز کی زمان سرورس تے رکڑا او بیائی ماتوی ظاہر شاہ میرے ساتھ چلو زمان سرزا لاہور تزو لاہور تلاڑو تمشپوکڑا سوا سہر بیا رائیون مرکز تلاڑو بیا ماہان لاہور تلاڑو شپموکڑا یو مسجد پارے کے سہر بیا مرکز تلالو پلسم عورت باندیو فرمائے ظاہر شاہ حاجی عبدالوہاب سے رحمت اللہ علیہ تیوے عبدالوہاب زما خبر کار پورا شو زما او زما مقصد پورا شو وی منگو دوی چی جی لس رضی و لس پین تی نکلے لس رضی پا مرکز کی لس پین پا لاہور پا یو مسجد کی اگر کم
مقصد چې هغه پوره شو. وی فرمایل چې موږ ته ویل شوي چې د پاکستان وزیر اعظم د هغې زمانې هغه پاکستان په انګریزانو خرڅوي او دا اراده کړې ده وی زه رالم دلته پاکستان ته د هندوستان نه دا د هندوستان د زور وی پاکستان ته رالم او اوس یې قبر په سرګوده کې دی ډوډیا شریف ورته وایي او دلته پاتې شو دلته وفات شو او دلته په پاکستان سرګوده کې قبر جوړ شو. یو کال مخکې موږ کینیا ته د تبلیغ د 2 میاشتو په سفر کې تلو سرګوده کې تشکیل و د هغه مسجد امام صاحب ته مې وی امام د شاه عبدالقادر رای پوري صاحب قبر له بوځي هغه 40 کیلومتر فاصله ده ما ویل څنګه چیزو با هغه سره غټ موټر سایکل په هغه باندې سحر روان شو غرمه هلته ورسېدو او مازدیګر واپس اعمال رمضان راورسو نو د شاه عبدالقادر رای پوري صاحب فرمایل ویل زما مقصد دا چې زه لاهور ته رالم او دا لس شپې مې دا لاسونه اوچت کړو او الله پاک ته مې سوالونه او منتونه کول یا الله د پاکستان حفاظت وکړي یا الله د پاکستان حفاظت وکړي. وی لسمه شپه بیګاوه د تهجد په ټیم کې مې دعا کوله یو غیبي الهام او ندا راته وشوه عبدالقادر ستا د لس شپو دعاګانې مونږ قبول کړې د پاکستان حفاظت الله پاک په خپله ذمه باندې اخیستی دی کو انګریزان راشي که کافران راشي او که د دې خپل مسلمانان ورسره ملګري شي پاکستان ته نقصان نشي رسولی دا به آبادي تر څو پورې چې د الله پاک اراده وي ستا دعاګانې مونږ قبول کړې ته واپس شه وایي زه اوس واپس کېږم خو بیا سرګودي ته راغی هندوستان ته واپس لاړ نه شو هلته وفات شو. عزتمندو یو سړی د ټول پاکستان د حفاظت ذریعه جوړ شو او د دې ټول پاکستان د علماو علمي خدمات د تبلیغ والو تبلیغي خدمات د مجاهدینو جهادي خدمات د صوفیای کرامو صوفیانه خدمات او د علماو سیاسي خدمات د دې ټول اجرونه او ثوابونه شاه عبدالقادر صاحب ته ملاویږي. دا کوم ځای کې جوړ شوی دا په مدرسه کې جوړ شوی دا د مدرسې برکت دی چې داسې افراد پیدا کړل چې یو فرد یو مولانا عامر صاحب او هغه د دنیا د خیر او د برکت ذریعه ګرځي یو شاه عبدالقادر رای پوري صاحب او د ټول پاکستان د حفاظت او د محفوظ کېدو الله پاک هغه ذریعه جوړ کړو. رونو مدرسې موږ له دا راکړئ مدرسې موږ له داسې افراد راکړئ نو ځکه مدرسه عظیم الشان اداره ده او د دې قدر او تعظیم په موږ او تاسو باندې لازمي دی او د مدرسو والا سره چې مینه کوي د مدرسو والا چې خدمتونه کوي الله پاک هغوی له څه ورکوي یو عجیبه واقعه ده د هغې متعلق وایم. عزتمندو د نن نه 1100 کاله مخکې یو ډېر لوی محدث او مفسر او مؤرخ تېر شوی دی امام ابن جریر الطبري رحمه الله دا مفسر دی تفسیر ابن جریر لیکلی دی یو عالم د هغې باره کې وایي که یو سړي یو میاشت پیدل مزل وکړو او دا تفسیر ورته میلاو شو او بیا یو میاشت پیدل مزل وکړو کور ته دا تفسیر ځان سره راوړو وایي دا 2 میاشتې د تلو راتلو پیدل مزل یې په ځای دی کو تفسیر ابن جریر یې کور ته راوړو دومره عظیم تفسیر دی دا د دې ټولو تفسیرونو مور ده تفسیر ابن جریر. عزتمندو ابن جریر رحمت الله علیه یو ډېر تقی او ذکی شخصیت تیر شوی دی. فرمایي موږ د یو محدث سره سبق وایي او خرچم چې څونه وه لږه لږه به م کوله ګزاره به م کوله خرچم ختمه شوه وایي ملګري خپل منځ کې مشوره کوو لګیا یو یاره لاړ به شو مزدوري به وکړو بیا به راشو دا باقي سبق به بیا ووایو د قدرت شان ته ګوره چوک کې ولاړو مشوره م کوله پخوا یو سپینګیری بابا تیر شو او هغه سپینګیری بابا سو هغه یهودیو مسلمان نو څوک وایي چې هندو نو که هندو کاکا زموږ پخوا تېرېدو او د هغه دوکانو اټۍ وه وایي موږ ته وایي چې طالبانو تاسو څه مشوره کوئ وایي موږ وایي چې دا مشوره کوو وایي چې نه داسې مه کوئ تاسو خپل سبق وایئ او زه به په خپل دوکان کې ګټم زما بیبي به پخئ زما بچي به تاسو له مدرسې ته دروړي خپل سبق پوره کوي. نو موږ یو بل ته وکتل چې هندو ته ګوره او د طالبانو خدمت ته ګوره د طلباو خدمتونه د بختورو مسلمانانو
قسمت ته د طالبانو او د علماو خدمتونه د بختور مسلمانانو په قسمت کې الله پاک اچولي دا دنیا او د طلباو خدمت دا خو د خوش قسمت زنانو چې داوی والی داوی میخکې داوی بنګړي الله پاک د طالبانو د مدرسو د خدمت لپاره قبلې خوش قسمت زنانې او د یو میخکې د یو والی د یو بنګړي په بدل کې الله پاک په جنت کې په زرګونو ورکړي دلته به لس کاله ژوند دي ځان په واده او په خانه کې باغې خسته کوي هلته به همیشه چولي په نه ختمېدونکي ژوند کې نو دا خو د هغوی قسمتونه یي هندو ته ګوره د طالبانو خدمت ته ګوره وایي هغه وی را باندې پوه شو ویل چې طالبانو حیرانېږي یې زه رښتیا وایم زه خپل سبق وایم خو موږ شو خو هغه شو خو مدرسې ته را واپس کړو موږ سبقونه مې هغه به ګټله په دوکان کې په اټۍ کې او بچو به یې راوړله بیبي به یې پخوله موږ سبق وی د هغه ځای نه فارغ شو د محدث حدیثونه ختم شول موږ لاړو څه موده پس حج له لاړو په حج کې طواف کو چې ګورو د بیت الله شریف د یو دیوال سره داسې ګول دیوال نیمګړی دیوال راتاو دی د هغې په دې منځ کې دا کومه ځمکه ده دا هم د کعبې شریفې دننه ځمکه ده که چا قسم وخوړو چې کعبې شریفې ته به دننه ځم او دغې ځای په حطیم وایي دې ته ورننوتو نو حطیم مبارک ته په ورننوتو د ده قسم پوره شو دا کعبې شریفې حصه ده په څه وجه بهر پاتې شوي هلته چې وکتل دا بابا ناست وایي هغه یو طالب دا بل طالب علم په دې سنګل و چې پلانکیا دا هندو دوکاندار پلانکی کاکا نه دی چې زمونږ او ستاسو خدمتونه یې کول وایي هغه بل وایي چې زما هم پې سترګې خوږېږي راځئ چې ورشو تپوس دې وکړو چې ورغلو خوا کې ورسره کېناستو نو هغه څه ووایي هغې هندو کاکا هغه ته ووایي چې ته د پلانکي کلي هغه هندو کاکا دوکاندار نه ویل چې ولې نه یم زه راپاڅېدو تاسو څوک یې چې زما ټوله ډېټا تاسو ته معلومه ده دا چېرته د سرکاري محکمې خلک یې کو څنګه ما پسې لګولي یې زما هر څه تاسو ته معلوم دي وایي ما ورته وایي چې نه موږ هغه طالب علمان یو چې تا زموږ خدمتونه کړي وایي هغه راپاڅېدو د خوشحالۍ نه په ژړا شو لاسونه یې رانه تاو کړل او غېږ یې راکړې په تندي باندې یې ښکل کړو طالبانو دا خو ډېر ښه کار وکړو چې زما سره میلاو شوئ والله ما خو تاسو نه پېژندئ ښه ده چې تاسو زه وپېژندم وایي ما ورته وایي چې کاکا څه ترتیب دی دلته څنګه راغلې چېرته هندو او چېرته کعبه شریفه هلته خو د طالبانو خدمت وکړو دلته څنګه راغلې وایي ما ته یې چې عجیبه خبره درته کوم ما ستاسو خدمت وکړو زما بیبي او زما بچو لس بچو ستاسو خدمت وکړو او تاسو لاړئ عالمان شوئ د هغې نه پس یو ورځ د شپې ما خوب ولیدو چې د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء نبی الانبیاء سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچه وای صلی الله علیه وسلم زمون کور ته تشریف راوړو امسای په لاس کې ده او چې څنګه را دننه شو نو د مخ مبارک د نور او د رڼا نه زما ټول کور روښانه شو او رڼا شو او ما رامنډې کړې او لاس پې ورسره میلاو کړل کوټۍ امسا مبارکه مې ترې واخېسته د مسلمانانو پیغمبره زما کور ته تاسو دا څنګه وایي ما ته وایي چې پلانکیا د طالبانو د خدمت کړی دی په هغوی د خرچې کړي دي د هغوی د ضروریاتو د خیال ساتلی دا خو زما د دین طالبان دي زما مېلمانه دي د هغوی مېلمستیا تا کړې ده زه دنه خوشحاله الله پاک دنه خوشحاله شوی تا ته ایمان در نصیب کړی زه مبارکباد راغلی مبارک شه تا ته الله پاک ایمان در نصیب کړی وایي زه ویرېدم راپاڅېدم رچېدم بیبي مې راپاڅوله بیبي مې راته وایي سړي څه چل دی وایي ما ویل چې دغه شان خوب مې ولیدو وایي ما ته ویل چې والله ما اوس دا خوب ولیدو وایي زموږ په دې شور کې لس بچي مو هلکان جنکۍ هغوی راپاڅېدل هر یو قسم وخوړو چې موږ هم اوس دا خوب ولیدو وایي سهار لاړو 12 واڼه لس بچي او مور او پلار او د یو عالم مخې ته کېناستو کلمه وویله مسلمانان شو او زه الله پاک د حج لپاره قبول کړی اوس حج له راغلی یم یو حاجي چې د چا حج قبول شي 400 کسان او په یو روایت کې راځي 400 کورنۍ خاندانونه دا به د ځان سره جنت ته بوځي په یو خاندان
کې وسوره خلک سلور سو خاندانونه کورنۍ د یو قبول شوي حج حاجي صاحب ځان سره بوزي. عزتمندو د طالب علمانو د خدمت په برکت هندو اللہ پاک مسلمان کو حاجی کو کعبے شریفی تے ورسو بچی اللہ پاک مسلمانان کرل بی بی اللہ مسلمان اکڑا چھ مسلمانان بختور مسلمانان د طالبان خدمت کی اویل و اللہ پاک کم مقامات و کم مرتبه ورکی او د دین اندازو لگوئی دائی د خادمان و حال دے د طالب علمان بس مقامی د حافظ قرآن بس مقامی د عالم دین بس مقامی او عزتمند د قرآن پاک د خدمتگار د علماء د طلباء د کم مقاماتی دین تاسو اندازو لگوئی نو منگا و تاسو لپکار دی د قرآن پاک پا خدمتگارانو کی ځان واچو بچی طلباء علماء جوړ کو او زنانو تموین خویندو میندو یاد ساتي علم دا الله پنځ یو ډیر لوی دولت ته قسم ته د دنیا سره د دنیا سپین د دنیا دا ټول غرونه ځنګلونه دریابونه ملغلري او سره سپین او مال او دولت او صدارت او صنعت او حرفت او وزارت دا ټول کائنات په یو تل کې واچوي او تاسو د ماشوم بچي او تاسو د یوې ماشومې لوري او د نوسۍ په مدرسه کې د مولانا سے او د باجی د خلین ویلې شوی نیم الف چې جبه تدا او عالم ورته وي مولانا عامر سے ورته وي او باجی ورته وي وای لوري وای بچیا الف او اروي او بیا د دینه پس وي الف په دغه تجربه دا ویلې شوی نیم الف دا په بل تل کې کېدوي د دې ټول کائنات نه دا نیم الف والله العظیم دا دې زیات قیمتي دی چې د چا د خلینه خطرې نیم الف دومره قیمتي دی دا طالب العلم د الله په نس دومره قیمتي دی عزتمندو د بچو ته سبودننا 1200 کال مخکې زمانه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو نیم سل 200 کال نږدې دوره د هغې مور خاوند وفات شوی دا کونډه وه لوڼې نورې نه وې زامن یې نور نه و دا یو زوی و او هغه د شپږ کالو ماشوم و خو عزتمندو په تندي کې الله پاک د یو عظیم هستۍ د جوړېدو ستوري الله پاک په تندي کې لګولی و چې ځلېدو هغه الله پاک صفات او عادتونه د ماشوموالي نه ښایسته ورکړي مور یې ورته وایي ځان سره یې کېنو بچیا ماشوم وي ما دله تی درکو چې راغټ شوي په خوله کې مې نوانۍ درکوله اوس په خبر باندې پوه شوي بېلمازه او مانځي پېژنې سکروټې او سره زر پېژنې شپه او ورځ رڼا او تیاره مار لړم او بیس تپړې پېژنې اوس به درته زه یو خبره دا وکړم چې ستا د پلار مرحوم رحمه الله دا یو ارمان و چې که الله پاک ماله زوی راکړو زه به عالم جوړوم که الله پاک ماله زوی راکړو زه به حافظ او قاري جوړوم او زما دا ارمان دی ته به عالم حافظ او قاري شي زما به خبر ښایسته د پلار به دې خبر ښایسته وي زموږ به د قیامت په ورځ الله پاک په خپل لوی دربار کې زموږ له عزتونه راکړي او لوی لوی مرتبې به راکړي دا زموږ ارمان دی ماشوم بچی ورته په خپله ماشومه ژبه په وړه ژبه وایي مورې ستا ارمان دی زما د بابا جان ارمانو نو زه ورته تیار یم ټیک ده چې چېرته مې بوځې او عالم ته مې کښېنې زه به سبقونه ووایم مور بچی د لاسه ونیو یو عالم لی راوستو هغه په خپل یا کور یا اجرا یا په یو ځای کې لګیاو خلکو ته قرآن پاک او دین ښودو مور ورته وایي مولانا صاحب مولانا عامر صاحب دا زما بچی دی د ده نه حافظ قرآن او د قرآن پاک قاري او عالم او د دین خدمتګار جوړ کا نو بیا به دې کور ته راځي ما په خپل زړه باندې د صبر یو درنه ګټه کېښودې ده زه به صبر کوم چوپي به ونه ورکې کور ته به یې نه راپرېږدي بیا یې سوچ خرابېږي زموږ میندې وایي پلانکي ځای کې سنت دی قاري صاحب ته ووایه چې چوټي ونه ورکړي سنت نه بوځو کوېدل ته کوېدل نه بوځو ځان سره یې واده نه بوځو مړی شوی درېمې نه بوځو دا ودونه او دا سنتونه او دا هر څه د دې ماشومانو نه بغیر کېږي فکر به منتشر کوئ نه د
انتشار ذهنی نه به خپل بچي ساتو او یکسوي به خپل بچو له ورکو ماحول به خپل ورکو د موبایل نه به ساتو د ټي وي نه به ساتو د ویډیوګانو نه به ساتو د چکرو او د فضول ګرځېدو نه به ساتو د ډېرو پیسو نه به ساتو د ښایستو خوراکونو نه به هر وخت د هغې نه به ساتو د چکرو نه او یو خوا د ګرځېدو نه د دې نه به ساتو چې دوی ته یکسوي او په یکسویۍ سره او په یو فکر سره او په یو سوچ سره دوی لګیایي او علما او طلبا او لوی خلک د الله پاک جوړ کړي دا ټوله دنیا بیا پرته ده مخې ته دا د دوی د پښو د لاندې ده بیا انشاءالله الله پاک به بوځي او په ټوله دنیا کې به د علم د برکت الله ګرځوي خو د طالبۍ زمانه د ګرځېدو د چکرو نه ده ویل دلته به چوټي نه ورکړي مور ورته وایي دا څونه عظیمه مور وه شاباش په دغې مور باندې او په لکونو او کروړونو رحمتونه د الله نازل کړي په دغې مور چې د خپل بچي باره کې دا سوچ و نو چې کله ورته پرېښود او لاړو ماشوم بچی دی د ورځې سپاره په لاس کې نیولې ده سبق وایي الف با تا څا وایي د شپې چې څادر په ځان راخور کړي نو سلګۍ دي او جڼا ده او د مور یاد دی یا الله مور به مې څنګه وي بیماره به وي که جوړه به وي خوب به ورغلی که به نه او څنګه به په کومو سوچونو کې به څه مې خوړلي څه مې څښلي او که به نه د مور په یاد کې زه خو به د هغې په غېږ کې ودکېدم ما خو به له مور سره په یو جوګړه کې شپې سبا کولې زما مور به په څه حال وي هغه په دې سوچونو او په جړاګانو او سلګو کې به شپه تېره کړه سبا به شو بیا به سبق په کېناستو قاري صاحب رانه سبق غواړي مولانا عامر صاحب رانه سبق غواړي نو بیا هغې سبقونه وې د شپې به بیا جړه یو هفته خو یې تېره کړه خو زړه هغه صبر یې تمام شو عامر صاحب مولانا صاحب قاري صاحب محترم صاحب ما له چوټي را خپله مور لیدل غواړم قسم دی بیا به واپس راشم سبق لا خو یو نظر یې صرف کینم استاد وایي طالب العلم د چوټۍ نه څنګه راونې کړم ورته یې وایي بچیا سبق به درله درکوم دا به یادې چوټي به درکوم ګینې چوټي نشته د ورځې په ځای د هفتې سبق ورکړو ماشوم چې راغی خپل قرآن کلام ته کېناستو او داسې اوچت کړل ای الله اسمانونه دې پیدا کړي ای لویه الله ځمکې دې پیدا کړي ای لویه خدایه جنت او دوزخ دې پیدا کړي دومره لوی لوی کارونه چې موږ ته ښکاري زما یو وړ شان دعا ده زما د حافظې زما د ذهن دا کړکۍ کلاو کې یا الله زما حافظه تیزه کې زه سبق یادول غواړم او خپل استاد ته ورول غواړم د خپل مور دیدن ته تلل غواړم یا الله ما په سبق یادول اسان کې دا الله پاک د رحمتونو دروازې کلاو شوې په ځای د مازدیګر ماسپښین ته د هفتې سبق یاد کو د مانځه نه پس راغی استاد صاحب سبق اورو د استاد دا خیال و چېرته د ورځې د نیمې ورځې سبق به یې نیم چېرته یاد کړی اوری دی چې شروع یې وکړله د ټولې هفتې سبق یې واورو د ما استاد سره بانه پاتې نه شوه ویې ښه ته بچیه خو ګورې زر راځه ایسارېږمه پر لاړه کې روان دی سوچ کوي مور ته ولې زه ورته لاړه وځم داسې به په دې یو مخ ښکل کړم داسې به په دې بل مخ ښکل کړم او ما به داسې ښکل کړي او خیال یې نه دی پنځه وخوري راوغورځېږي بیا راپاسي ځان وڅنډي چې دروازې له راورسېدو دروازې وډبوله من دق الباب مور یې وایي دا دروازه څوک دبوي بچی وایي ستا بچی ما او د مدرسې نه راغلی ما قسم به مور تا یو نظر اینما او بیا واپس ځم مور غیرتي مور وه او مور عزتمند او عظیمه مور وه الله دې زموږ او ستاسو میندې دا اواز چې اوري ټولې زنانه او د ټول امت مسلمه زنانه او ویلې د الله پاک د هغې مور جذبه ورنصیب کړي او د هغې مور شوق او ولوله او ارمان او ارزو او تمنا دې الله پاک ورنصیب کړي ورته وایي بچیا وایي ستا مور ته الله او د الله کلام او کتاب ته حواله کړی نه درته کلاوم دروازه لاړ شه چې کله عالم شي او حافظ شي او قاري شي او د دین خدمتګار شي بیا به راشي بیا به ملاوېږو هغه پوه شو واپس راغی استاد صاحب زه خو رالم خو یو دوه درخواسته کوم یو دا چې زما دپاره زما د مور دپاره دعا کوه چې هغه الله پاک روغ او جوړه لري ناجوړه د بوډۍ ده چې زما عالم او حافظ او قاري کېدل د خپل سر په سترګو وي او دویم درخواست مې دا دی ګزار څومره جاړه خو ما له چوټي به راکړه استاد ورته وایي صحیح ده نو هغه درخواستونه دې قبول دي هغه کېناستو یو کال تېر شو سپرلی راغی خو د دې ماشوم د مور په جونګړه کې
سپرلی رانغې د هغې جونګړې سپرلی په مدرسه کې ناست سبقونه وایي او مور یې د هغه په جدایۍ کې شپې سبا کوي او وړوکی اختر راغی او ګډ اختر راغی خو په جونګړه کې وړوکی اختر رانغی د جونګړې وړوکی اختر په مدرسه کې ناست دی او قرآن پاک زده کوي او طالب العلم دی او اویا زر فرشتې ورسره په جنت کې ناستې دي د الله رحمتونه دي چې راولېږي سکینه ده چې نازلېږي او تربیت دی چې کېږي او یو عظیم انسان دی چې جوړېږي عزتمندو یو کال تېر شو 15 کاله تېر شو 10 کاله تېر شو 14 کاله تېر شو 14 وړې اخترې او غټې او سپرلي تېر شو په جونګړه کې مور ده د شپې راپاسي خپل پولیس کې الله پاک ته اوچت کړي اے لویه الله خپل د زړه ټوکړه بچی مې ستا کلام ته کېنولې مدرسې ته مې بوتلې او ستا جولۍ ته مې دراچولې یا الله عالم دې جوړ کړي حافظ او قاري دې جوړ کړي د خپل دین خدمتګار دې جوړ کړي دعاګانې دي سلګۍ دي او اوښکې دي تودې تودې او سلګۍ دي اوږدې اوږدې او جړاګانې دي او د هغې په بنیاد هلته یو تربیتي نظام چالو دی د یو عام ماشوم نه یو عظیم انسان جوړېږي او د هغه د عظمت درته بیا وایم عزتمند 14 کاله پس استاد یې خوب ولیدو د دوانو جهانو سردار امام الانبیاء سردار دو جهان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې ځای ته تشریف راوړو ویې فرمایل حضرت بلال رضی الله عنه نور صحابه کرام ګڼ شمېر ورسره دي بلاله د هغې ځوان نوم یې واخیستو راوړه او زه ورته د ولایت او د هدایت او د بزرګۍ پټکې ورپسرو راوستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو نیازبینو لاسونو پټکې ورپسر کړو سهار چې استاد راپاڅېدو مدرسې ته راغی او دعا یې ورته وکړه نو استاد راپاڅېدو ویل وګوره اسلام کې وایي د 7 کالو په عمر کې راغلی و د 23 کالو ځوان دی هغه وګورئ حافظ قرآن دی او قاری قرآن دی او عالم قرآن دی او حافظ الحدیث دی او د هغه نه د لوی خدمتګار جوړ شوی راویې غواړئ زه ورته بېګا ورته په عالم رؤیا کې د دواړو جهانو سردار په نیازبینو لاسونو پټکې ورپسر کړی اوس ورته په عالم دنیا کې زه پټکې ورپسروم 14 کاله پس راغی دروازې وډبوله یو ګونۍ مور ده او یو بیماره ده او یو منتظره ده د انتظار تکلیفونه برداشت کړي دي او الله ته منتونه او سوالونه کړي او په زرګونو او په لکونو اوښکې یې پرې کړي سلګۍ یې وهلي د خپل بچي په انتظار شپې سبا کوي او په یو کمزور یو بیمار اواز راغی من دق الباب دا دروازه څوک ډبوي ستا بچی به با یزید بستامي رحمه الله سلطان العارفین د سلسله نقشبندیه بیتاج بادشاه د الله پاک د معرفت په خپل زړه کې یو عظیمه دنیا آبادونکی امام العارفین سلطان العارفین امام الاولیاء د زمانې د اولیاء مشر او سردار صبا یزید بستامي ستا بچی ما راغلی ما راته ښکاري زما بچی عالم شنو راغی او مور عالم شنو راغی راته ښکاري زما بچی حافظ او قاري شنو راغی او مور حافظ او قاري شنو راغی دروازه کولاو شوه یو بوډۍ بیماره منتظره مور او یو ځوان بچی او دواړه سینې یو بل ته ولګېدې د الله شکرونه ادا شو او د الله پاک په دربار کې اوښکې توی شولې د شکریا الفاظ ادا شو کېناستل بچیا ژوند څنګه تېر شو الحمدلله په خیر او په عافیت او په برکت سره ژوند تېر شو زه بچیا الله دې د دنیا د هدایت ذریعه او سبب وګرځوه بچی ناست دی منځ کې لږ وخت تېر شوی دی او سر یې ښکته کړی دی او لګیا دی د هغه زړه لګیا دی وایي الله 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 هغه زړه دی چې په یو شواروز کې 40,000 پیري د الله پاک نوم اخلي په یو ګنټه کې 1000 پیري د الله پاک نوم اخلي او د الله په چغو باندې ګویا دی هغه زړه لګیا دی د الله نوم مني سر یې ښکته کړی الهام ورته وشو وایي دا نږدې ځای کې یو ځای دی 1000 عیسایان هلته ناست دي او د هغوی استاد لګیا دی عیسایت ورته پړاوی کافران دي د هغوی مجلس ته ورشه چې کله دی ورغی او پکې کېناستو نو د عیسایانو د استاد خوله بنده شوه خبرې کولی شي خو سبق نشي ښودی ځکه د هدایت یو بادشاه راغلی ناست دی نو اوس ظلمت
او تیری داری پاری باندې جوړ گویا نه کیږي نه. نو استاد هغه شاګردان ورته وایي وی استاد صاحب وایي کنه هغه وایي نشم وایي چټکه وې خپل می باندې وایي دا وایي وایي را تخکاری چې دخل فينا محمدي دخل فينا محمدي زمون دې مجلس ته سود محمد عليه الصلاه والسلام امتی راغلي ټول توري راويستي وته وخایا شربت کټکو او استاد ورته وایي په توري نه وو په دلیل دی وو وایي خلک په دلیل وه هغه وی الله په نوم د الله په واسطه قدرت چې کوم ځای کې می پاسه دیو په مېس کې را پاسه هغه د عیسایانو استاد ورته وایي زموږ نه تاسو کوم ته جواب راکې هغه وی ټیک تا وی هغه یو ورته وخایي چې دا یې به نشتا قل هو الله احد وی هغه ورته وخایي چې دا یې درې نشتا وی الليل والنهار ورته شپه دوی درې نشتا وی هغه درې راته وخایي چې څلورم نشتا وی لوح او قلم او کرسي درې دي څلورم نشتا څلور راته وخایي چې پنځم نشتا څلور آسماني کتابونه څلور عظیم فرشتي وغيرها وغيرها پنځم نشتا وی هغه پنځه راته وخایي چې شپږم نشتا وی خمس صلوات افترضهن الله پنځه فرض منځونه دي شپږم نشتا وی هغه شپږ راته وخایي چې ومه نشتا وی په سته ایام الله په ورځو شپه زمکه او اسمان په شپږ ورځو کې پیدا کړی ومه نشتا وی هغه ورته وخایي چې اتمه نشتا وی لها سبعه ابواب د دوزخ او دروازې دي اتمه نشتا هغه ته وخایي چې نه نشتا يوم يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه اتو فرشتو د الله عرش چتکړي نه نشتا وی هغه نه توخه چې لسم نشتا كان في المدينه 9 رهط د صالح عليه السلام په قوم کې نه برماشان لسم نشتا وی هغه لسره توخه چې لسم نشتا وی تلك 10 كامله حاجی چې په حج کې غریبي قرباني ولکي درې روزي بعد نيسي او بدل نيسي لس روزي دي داغي کفاره او قسم لا نو وی هغه لس روزي دي لسم نشتا وی هغه لسره توخه چې لسم نشتا وی رأيت 11 كوكبا يوسف عليه السلام خوب لیدلو یو لستورو ته سجده کوله دولسم نشتا وی هغه دولس وایي چې دیارلسم نشتا وی په کال کې دولس میاشتې دي دیارلسم نشتا هغه دیارلس وایي چې څوارلسم نشتا وی یوسف علیه السلام خوب لیدلو چې 11 كوكبا والشمس والقمر یو لستوري لمر او سپوږمۍ دیارلس دي څوارلسم نشتا وی هغه بېجانه شیله توخی چې طواف یې کړی وی هغه د نوح علیه السلام کشتۍ ده وی هغه دوه قومونه راته وښیه چې دواړو رښتیا ویلي وو دواړو دوزخیان دي وی هغه یهودیان او نصرانیان دي قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دواړو رښتیا ویلي دواړو به دوزخ ته دي وی هغه د انسان نه علاوه مخلوق راته وښیه چې الله پاک ورته وحي کړی اوحى ربك الى النحل وحي په لغت کې ده شریعت او اصطلاحي نه ده وی هغې ته الله پاک د شاتو مچۍ ته وحي کړی زړه کې ورته الله پاک خبره اچولې د څلور شپېته سوالات یې وکړل د ټولو جوابونه فورا بلکې د فورا نه مخکې ورکړل بیا ورته دوی یو سوال دنه کوم جواب به راکړي عیسایانو استاد ورته ویل بالکل ما مفتاح الجنه د جنت کنجي څه شی دی ما مفتاح الجنه د جنت کنجي راته وښایه هغه غلی شو شاګردان ورته وی 1000 کسان ورته ناست وو وایي د سوالونو باران دې مې وکړو جوابونه یې فورا نه مخکې درکړل د یو سوال جواب نه ورکړي هغه وی ورکړم خو تاسو به نه منئ وی منو یې ووایه وایي ښه چې منئ نو بیا واورئ مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هغه استاد کلمه ویل مسلمان شو 1000 عیسایانو کلمه ویل ټول مسلمانان شول او زما ورونو او عزت معاف خیر او امید د زړه په غوږونو واورئ د دې 1000 کافرانو د مسلمانېدو څېره دا د دې ځوان په غاړه نه ده دا د هغې بوډۍ مور په غاړه ده چې 14 کاله انتظار کړو سلګۍ پې کړې وې سلګۍ والې وې اوښکې پې کړې وې او ژړاګانې کړې وې او د بچینې د الله په دربار کې په منتونو او په زاریګانو یو عظیم انسان جوړ کړو عزتمندو دا ټول اجرونه او ثوابونه هغې عظیمې مور ته ملاویږي نن